یو حدیث مبارک نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، او دا حدیث مبارک د ترمذی شریف حدیث مبارک دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو د یو مسلمان رور په مصیبت او په تکلیف او په غم باندې هغه خوشحالي مه منوئ، ځکه چې الله تبارک وتعالی به هغه انسان باندې رحم وکړي او هغه مصیبت او په غم او په تکلیف کې به تا مبتلا کړي. حاضرینو که وکتلی شي نو دا شی ډېر عام دی. یا مسلمان ښکاره ووینو، تکلیف پې وي، مصیبت پې وي، غم پې وي، نو هغه مونږ چې کوم دی بلکل هغه به پرځوي، هغه به مونږ خوشحاله وو. مونږ چې څومره په غم کې وي، په تکلیف کې وي، امره د خوشحالۍ خبره وه. حاضرینو د دې نه منع راغلی، مسلمانۍ هغه حدود او هغه مسلمانۍ هغه طریقه ده نه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي تاسو د یو مسلمان سره په غم کې شریک شو او د هغې سره په خوشحالۍ کې هم شریک شو. نو حاضرینو دا سبق حضور علیه السلام موږ له راکړی دی چې کله تاسو یو مسلمان ورور باندې تکلیف او غم وي، په هغې غم او تکلیف باندې خوشحالي مه منوئ، ځکه چې الله تعالی بیا هغه تکلیف او غم له تا نه اوچت کړي او په دغه انسان باندې به مبتلا کړي او دغه غم به پرې راولي. نو حاضرینو د خپل مسلمان ورور خوشحالي ګڼل پکار دي. د یو مسلمان ورور دا غم چې کومه دا غم ګڼل پکار دي. رب ذوالجلال دې زموږ ټولو مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد دا قایم او دایم وساتلی.